خلفای راشدین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د وفات نه پس حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو نوې کارنامه د دین دا کړې ده چې د قرآن یو آیات او یو صورت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ را جمع کو او یو کتابی شکل یې ورله ورکړو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ داغی نه پس راځي 12 لاکھ مربع میل علاقه باندې دین خورئی او د دین جنډا هغه پې لګئی. عثمان رضی الله عنہ زمانه چلاله حضرت عثمان رضی الله عنہ 44 لاکھ مربع میل باندې دین خور کو. څومره 44 لاکھ مربع میل باندې. او دغه رنګ عثمان رضی الله عنہ ناشر قرآن جوړ شو د قرآن خورون کې جوړ شو. لاول د قرآن د ابو بکر صدیق رضی الله عنہ د زمانې نه یوه نسخه را روانه وه یو کتاب د قرآن پروتو. عثمان رضی الله عنہ حکومت چې راغی هغه راولګېده او 2 نسخې یې جوړې کړلې 2 نسخې ولیکلې. هغه وخت کې خو مشینان او کارخانې نه وي 2 نسخې نورې تیارې کړې او مختلفو علاقو ته هغه څه کړلې خورې کړلې. دغه شانته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی هغې د دین خدمات وکړل د توري په ذریعه باندې د دعوت په ذریعه باندې او هغه د الله دین په خورولو کې خپله حصه واچوله. دغه شان بیا د صحابو نه پس بیا الله جل شانه د دین کار هغه د تابعینو نه اخیستی دی او هغه تابعین او هغه علما را اولګېدل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم احادیث را جمع کړل. یو حدیث د یو صحابي سره دی بل حدیث د بل سره دی چا سره لږ دی چا سره ډیر دی څوک لري دي څوک نږدې دي او محدثین حضرات را جمع شول احادیث یې جوړ کړل هغې را یوځای کړل د رسول الله مبارک قول فعل او د رسول الله مبارک تقریر او د صحابه رضی الله تعالی عنهم قول فعل تقریر هغې را جمع کو او کتابي شکلونه یې ورله ورکړل. او بیا فقهای کرام رحمهم الله هغوی را ولګېدل او هغه احادیثونه د امت ته نبی علیه الصلاة والسلام ته مختلف قسمه مسایل استنباط کړل او هغې نچوړې ورله راویستو چې هغه فقه حنفي ده فقه مالکي ده فقه حنبلي ده فقه شافعي ده. دا مشهور په هغه وخت کې دا 19 فقها مشهورو په 19 کې بیا 4 ډیر زیات مشهور شو چې تر ننه پورې د هغوی چې کوم د دین استنباط او استدلال کړی دی هغه را روان دی او په هغې باندې امت ور روان دی. لکه چې د چا 19 بچي څوک کال پس وفات شي څوک 2 کاله پس څوک مخکې څوک وروسته او 4 پاتې شي نو هغه به بیا د مال وارثان جوړ شي که نه. نو دغه شانتې 4 فقهای کرام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو وارثان جوړ شو او بیا د هغې حکیمان جوړ شو د هغې نه مسایل راویستل او هغې امت ته کېښودل. په دې امامانو کې مشهور امام هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی. دی وجه نه ورته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام اعظم ورته په دې وجه باندې ویلې کېږي چې د ټولو عالمانو نه او د ټولو امامانو نه علمیت زیاتو فقاحت زیاتو مرتبه زیاته وه بلکې د اکثر محدثینو او د اکثر فقهاو استاذ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په کومه ورځ باندې وفات شو په هغه ورځ باندې امام شافعي رحمت الله علیه پیدا شو. دومره وروسته راغلی دی لیکن فقاحت او د الله چې چا نه د دین خدمت علي هغه دغه خلک